بل یو اهم خبره د روزي سره متعلق هغه د عزتمند روزه کې څنګه چې د خوراک سکاک نزان ساتل دي د قشان د بدګویی نه د فحشګویی نه د دروغ نه د الزام نه د تهمت نه د خلاف واقع خبره نه یو خبره شوی نه ده او هغه شان نه ده او تی بیانې چې دا داسې ده کاغه جلسه ده کاغه سبله خبره ده کاغه ارسدي خو عزتمندو یو خبره ما دومره بیانې چې څومره شوی ده نو دا د دې سيزون نزان ساتل دام د روزي اهم عمل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. بخاری شریف حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کوم انسان دروغ نه پریدي او په دروغ باندې عمل نه پریدي وي د الله دې سړی ته اس اجت نشته دی چې دا خوراک سکاک پریدي او صرف روزه نیسي چې دروغ نه پریدي فلیس لله حاجت وي دا الله ته اس اجت نشته دی چې خوراک سکاک نه کې چې خوراک سکاک نه کې نو الله ته سہاجت نشته دی مطلب روزه در څه فایده نه درکې. من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به او یو روایت کې راځي چې څوک د دروغ خبري پر روزه کې نه پریدي د جهالت خبري نه پریدي او دا شان عزتمندو بد عمل نه پریدي نو الله رب العزت ته د روزي ضرورت نشتا. یو حدیث کې راځي من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله ان يدع طعامه وشرابه. چې کوم انسان بد خبري پر روزه کې نه پریدي او دروغ نه پریدي وي د دې انسان ته د الله سجد نشته او د روزي ته سجد نشته. دی وجه عزتمندو ډیر خیال ساتل پکار دي. زمنګ دی روزه کې اوس یو کار شوه دی او کمران بدل شوه دی بس هر طرف ته عزتمندو دا خبري اترې دي دوانو طرف نه د ټولو پارټینو د طرف نه په یو باندې فحشګوئی کیږي او دغه رنګ یو بل ته کنځلي کیږي یو بل ته ردی بدی کیږي د خدای بندګانو روزي نه بعد بیا یو بل سره سیاسي اختلافات کوي یا روزه کې دنم کولای شي خو یو داسې خبره وکړه چې یو پخه خبره یو روغه خبره او یو ښه خبره په فحشګوئی باندې خو هیڅ نه کیږي چې د یو بل پارټي پسې تاسو کنځلې کوي کمرانانو پسې نو دا ډېر بد کار دی عزتمند. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای او قران پاک آیات ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العزت د کافرانو د بوتانو د کنځلو نه منې کړي او ټول مؤمنان یې منې کړي دي. وې مؤمنانو تاسو د کافرانو بوتانو ته کنځلې مکوئ ګینه دنیا کې یو شی لایق د کنځلو نو هغه بوت دی ځکه هغه الله سره خلق شریکي نو پکار دا دی چې هغه ته انسان کنځل وکي خو بیا منه ده. قرآن کې الله وی ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغیر علم. وی تاسو بوتانو ته د بوتانو چې کوم پیروکار دي کافران اگر چې هغه تاسو اسلام نه مني تاسو قرآن نه مني تاسو دین نه مني تاسو پیغمبر نه مني تاسو دین یو عملم نه مني کافر تاسو بیا هغه ته کنځلې مکوئ ولی وی ځکه که هغه ته کنځلې کې نو هغه بستا پاک دین او پاک الله او پاک پیغمبر ته کنځلې کوي. نو دی وجه عزتمندو نبی علیہ السلام مخامخ یو سړی یو ځل شرک ته کنځل وکړه او دا شان ماشي ته کنځل وکړو نبی علیہ السلام ته ماشي تم کنځلې مکوا وی دا خو ډیر ښه شی دی وی سړی ته الله را یادای ماشي چې بشار مې ټکو لګی کنه نو انسان سوچو کی چې خدای پاک زده دی یو ورکوټي ماشي د ټینګې نه ما د جهنم دا غټو غټو عذابونو بسنګ ټینګ شي یو ماشي د ما تخکاری نو دومره وړو کړي او زی دومره په تکلیف باندې کړم نو چې زدي ته نشم ټینګې دی نو غټ عذاب ته بس ټینګ شم. اول چرته کنځلې مکوي چرته تاسو د سحر منځونو د پار را پاسي او هغه بانګونه کوي نو دی وجه عزتمندو بل سیس ته کنځل نه دی کول پکار زناور تم کنځل نشي کوله کافر باندې لعنت نشي ویلې. نبی اسلامي مؤمن سره لعان نه لعنتی نه او هغه خلکو باندې لعن تان نه کوي او سوچو کو عزتمند چې د هاري پارټي کسته او هغه لعن تان کوي نو ځان ته دې سوچو کې د قران دی آیاتونو او دی احادیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کل عمل ابن آدم له الا الصيام فإلي. نبی علیہ السلام وی د بنی آدم هر عمل وی د پاره دی خو الله رب العزت وی چې دا روزه زما د پاره ده دا روزه زما د پاره وانا اجزي به زبج د دې جزاء ورکوم والصيام جنته او اے زما بندگانو
وای دا روزه چې کوم دی دا ډال دی، ډال یعنی انسان د ګناهونو نه منې کوي. نو چې روزه کې هم ته ګناه کې نو روزه خو تا دپاره ډال نه شو. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب. و چې کله روزه ونیسئ نو بیا دا د ډال په طور باندې استعمال کوي، کورواله هم پکې مه کوئ او بد ردي پکې مه وایئ، کنځلې مه کوئ، تهمت مه لګوئ، بد ردي مه وایئ. فإن صابه احد وی چې هغه موږ پسې پوسټ کړی دی که نه، هغه زمونږ لیډر ته کنځلي کړي که نه، او هغه اول داسې وکړه که نه، نو حدیث کې وایي فإذا صابه احد که یو سړی مخکې شو تا نه او هغه تا ته کنځل وکړو یا د ردو بدو پوسټ یې په تا باندې وکړو او قاتله یا تا سره هغه لګی دی جنګ کوي، نو فلیقل وایي تور پسې میسیج مه کوه، تور پسې پوسټ مه کوه، تور پسې جواب مه ورکوه، تور ته څه وایه انی صائم انی صائم، زه روژهدار یم، زه دا غلط کارونه نه کوم. دا د بخاري حدیث دی. نو دې وجې نه عزتمندو دا جواب جایز نه دی چې کنځل وکړه تور ته دوه کنځلې کوي. زموږ پښتون څه وایي؟ وایي موږ پښتانه د سپېړې بدله په سوک باندې ورکو، د کاڼي بدله په خښتې باندې ورکو. دا خو اسلامي عمل نه دی. دې وجې نه عزتمندو لږ خیال ساتل به. نبي علیه الصلاۃ والسلام الصیام جنة ما لم یخرقها، وایي دا روژه ډال دی خو چې دا ډال ته په خپله باندې سیري نه کړي، وې نه شلې، ماتې نه کړي په ګناهونو باندې. دې وجې نه عزتمندو لږ سوچ کول پکار دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی روزه صرف دا نه ده چې ته خوراک سکاک نه ځان منې کا، روزه دا ده چې د غلطو خبرو نه ځان منې کې. سترګې د غلط چیز نه ځان سترګې منې کول، خوله منې کول، لاس منې کول، ژبه منې کول، دا صحیح روزه ده. لب بند، گوش بند، عین بند، گر نبینی نور حق بر ما بخند. و سترګې د غلط کار نه بند کا، غوږ بند کا، ژبه بند کا. که بیا دې د الله د دین نور په زړه کې ونه لیدلو نو په ما پورې وخانده چې تا دروغ ویلو، خو ته خدا کار وکړه کنه. دې وجه فاذا صابک احد، یو سړي تا ته کنځل وکړه، ستا خلاف غلطه خبره وکړله، او جهل علیک یا څه د جهالت د کار یې وکړلو، فقل انی صائم، تو ورته زما روزه ده وروره، زه خو دا کارونه نه کوم. او مشهور حدیث دی نبی علیہ السلام له دوه ښځې راغلې، یو سړی وله راغلی ویل یا رسول الله هلته ښځې دي مري. نبي اسلام ویل پرېږدی. بیا وله راغلی ویل چې هغه ښځې مري. ویل ری والا چې ری ولې خانه کې راوړو؟ ویل په دې کې الټۍ وکړئ، غوښې ترې راپرېوتې، غوښې د وینو. نبي علیہ الصلاۃ والسلام ویلې روژه م حلاله نیولې وه خو ما ته م په حرام وکړه. تاسو غیبت کړی و، چغلیم کړی وه، د بل مسلمان چې کوم دی غوښې م خوړلې وې. دې وجې نه عزتمندو دې خبرو ته خیال ساتل پکار دي. موږ نه د وړو وړو خبرو د وجې نه هغه روژه خرابه شي. دنیا عزتمندو دا یاد لرئ، او زمونږ ملک جمهوری ملک دی، په دې کې عروج و زوال او په دې کې عزتمندو فتح او شکست دا خبرې راځي. ولې د دې لیډرانو دپاره خپل ایمان خرابوئ؟ ولې د دې مشرانو دپاره یو بل ته کنځلې کوئ؟ قسم دی چې ته په دنیا کې گیر شي که نه، دنیا کې دا لیډر دې نه خلاصوي نو په آخرت کې به دې څه خلاص کي؟ زمونږ څومره لیډران راغلي ټول مسلمانانو که نه، چېرته یو مسلمان د جومات بل معاف کړی دی؟ نو ولې د دې لپاره چې یو سړی د الله په کور باندې رحم نه کوي، نو ته څه شی چې په تا باندې به رحم وکړي؟ صرف زنده‌باد مرده‌باد کې او بیا د لیډر دپاره کنځلې کې. همدغه لیډران دي اوس دا مخکې الیکشن را روان دی، تاسو به وګورئ، دا به یو بل سره اتحادونه کوي او بیا به نه دا خو ایډجسټمنټ دی. دا ټولې پارټۍ دا خبرې زما یاد لرئ چې دا اوس الیکشن راشي، دا ټولو پارټیانو والا به یو بل سره ناستي، یو بل سره به ګپونه هم لګوي، ځالکه ته پلانې علاقه کې کښېنه، موږ به هغې کې کښېنو، هلکه تا چې یو بل ته هغه روژه کې کنځلې کولې د روژې په مبارکه میاشت کې، مړه خیر دی دا سیاست کې راځي. نو دا خو تا نه کولی که نه، پردي بچي دې غرق کړه، د هغوی روژې تباه شوې، د هغوی اخرت تباه شو، د هغوی مونځ تباه شو، نو هغوی ته به دې ویلی وې که نه. او بل تاسو ماته دا وایي په کنځلو باندې چېرته چا لیډر ګټلې ده؟ داسې د کنځلو جنګ خو نه دی چې ته زه به زیاتې کنځلې وکړم او زما لیډر به وګټي. دا خو د ووټینګ سیسټم دی، که ته هوښیار سړی خپل ووټ ته متوجه شه
او خپل او په کنځلو باندې تا نه خلک لري کیږي خپل ووټ جوړ کا ووټ بیلنس جوړ کا خلکو ته کردار وخایا خلکو ته خپل عمل وخایا خلکو سره ښېګڼه وکا خلکو له صدقه ورکا خلکو باندې رحم وکا نو دا به سما تعالی ووټ در کې مخکې به راشي بیا دیو جن عزتمندو دا حکمرانان زمونږ ټول بچي هلاکوي او دا لیډران یو بل پسې کنځلې ردې بدې مه کوئ دا روجي یو څو پاتې دي چې سم کړي هغه وشو اوس دا مخکې روجي دي عزتمندو چې چا غلط کمنټس کړی چا غلط پوسټ کړی نن نه په خپل پوسټ باندې ولیکه ما دا د ګناه کار کړی غلط کار مې کړی زما توبه ده صرف پوسټ وانهولو سره نه معاف کېږي لاندې به لیکي چې زما توبه ده ستا د وجې نه چې کوم کسانو کنځلې کړي د هغې عذاب به هم تا ته میلاویږي نو دې وجې نه عزتمندو د خدای بندګانو روژه مبارکه میاشت ده زه خپله ګوره مولا یم یا د مولیانو پارټۍ سره یم ما چېرته یو پوسټ هم داسې نه دی کړی د مولا دپاره زما پیجو ګوري نشته پکې یو نو تاسو زموږ مقتدیان یې ولې ذات خلکو لپاره خرابوئ تاسو ته موږ چېرته ویلي پارټي بدله که نه خپله پارټۍ سره تعلق لره چې تا ته حق ښکاري او واقعي حق وي که نه تا ته پته ده چې حق نه دی او سترګې دې پټې کړي دي نو د قیامت پورې چې دا لیډر رانیسي تا به هم پکې رانیسي ځکه دا لیډر ستا د وجې نه لیډر شوی دی په روژه کې جنکۍ مه ګډوئ په روژه کې عزتمندو غلطې خبرې مه کوئ بل ته کنځلې مه کوئ په دې باندې روژه خرابېږي ای الله ته د داسې د روژو نیولو ضرورت نشته ها که تا ته لیډر ښکاري ته 2 رکعته مونځ وکړه وی الله روژه ده دا 2 رکعته مونځ مې درته نفل وکړو زما لیډر له برې ورکړه او د سره مدد وکړه او داسې مخکې راوله او که دا په حق باندې خو دا خبره ورسره کوي که دا په حق باندې ځکه که کوم سړی دا دعا نه کوي او د هغه لیډر بره رالی او هغه لیډر د قیامت پورې ځوړند دي دا به مو سره ځوړند دی ځکه ستا د وجې نه راغلی ها که تا دا ویل چې خدای پاک حقي او صحیح سړی وي د الله دپاره د دین دپاره د اسلام دپاره او د دې ملک پاکستان دپاره وي نو دا یې الله بعضې کسانو خپل پاسپورټونه لګې دي شلولي دي ولې داسې کې هغې باندې اسلام لیکلی اسلامي جمهوریه هر یو کس وایي زما لیډر اسلام راولي او هغه اسلامي پاسپورټ شلی اسلامی پاسپورټ یو سړی امریکا کې دی وی پاکستان د امریکای غلام دی نو ته خو امریکا کې ولاړې خو راځه تی که نه امریکا کې څه کې هغه ملک ولاړ دی وی دا زمونږ ملک د امریکای غلام دی زه پاسپورټ شلوم زه دلته امریکا کې خوشحاله یم ګوره غلطې خبرې دي ولې خپل دین پورې خاندئ خپل اسلام پورې خاندئ او خپل ملک پورې خاندئ او فوجیانو پسې خبرې کوي فوج عزتمندو سر ورکوي وینه ورکوي په بارډر باندې ناست دی ته څه کولی شي دا یاد لرې ګورې چې کوم سړی وي موږ د امریکای غلامي نه بچ کېږو د دې یو طریقه ده دا نورې طریقې نه دي یو طریقې ده که هغه کول غواړئ او ځانو ته برابروئ هغه د جهاد طریقه ده په دې نورو طریقو له ته امریکای له شکست نشي ورکولی امریکا د چا نه یریږي په دې وخت کې د افغانستان نه ولې یریږي خو امریکا کې هلته افغانستان کې جهاد وکړه هغه خړ پړ خلک چې هغه غریبانانو سره اسلحه هم نه وه او د اسلامي ممالکو ته د خیر دپاره ویلو صرف د پاکستانو سره ودرېدلو او عزتمندو جهاد وشو امریکې له شکست ورکو روس ته شکست ورکو پس یې ورکړو په اسلحو یې ورکو اسلحې خو هغه چې څوک راغلي وو هغوی سره ډېرې وي په ټینک باندې ته شکست نشي ورکولی ټینکونه هغوی سره زموږ نه اعلی دي بمونو باندې نشي ورکولی په جذبه باندې ورکولی شي د نورو ملکونو نه امریکا نه یریږي د دغې نه یریږي ولې ته یریږي خو جهاد کوي که نه فوج نه ولې یریږي فوج جهاد کوي نو فوج سره ملګري اوسېږي عزتمندو چې فوج درته څه وایي فوج حفاظت کوي د ملک دا حکمرانان بدلیږي را بدلیږي فوجي ټول عمر غریب هلته ناست دي د حفاظت لپاره او که دا کسان بدلی را بدلی دي کې خیري نو که تاسو وایي چې موږ دغه یو دلته خو چې یو پټاخه اوس خلاصه شوه دغه بارځي کې چا نه پټاخه هم خلاصه کړه تاسو ټول به تښتېدلي دلته به یو مونځ ته نه ولاړ یادم نشي دلته یو ځل یو سړی راغلی او د جمعې مونځ که د اختر مونځ او دلته ناست او داسې غټ واسکټ یې اچولی و تاسو کې به د ډېرو کسانو یاد دي او ټول کسان دلته جومات ته نه رادننه کېدلی وایي ده سره بم دی دلته ناست واسکټ یو بیا زه وله ورغلم او راوم نیولو او دلته جوخ یو دوکاندارو تاڼې ته هم ټلیفون کړی وایي دلته یو کس راغلی دی خودکش حملې والا دی چې ما سړی بار وویستلو چې هم کتل په واسکټ کې ورسره دننه زړې زړې شاپرې پرتې وي چې تخیرن سړی و دلته ناست و همدې ځای کې دي جومات کې تاسو هغه خلک یې موږ ټول داسې یو زه هم تښتېدلم خو ما ویل اوس د شرم خبره ده داسې خبره نه چې زه ډېر تورزن یم مطلب دا دی موږ ټول یریږو ها چې کله ستا ملک د یو بچی د جهاد دپاره تکړه شي بیا را مخکې شه فوج ته ووایه
وی چې زه جهاد کولی شم امریکې سره ډغر حوالی شم بیا ګوره فوج به تا نه مخکي او مولیان به ورپسي او ته خیر دی 3 نمبر کې اوسه ته لاړ شه د دې فوج والا نه تپوس وکړه وی تاسو ته په دې ملک کې د ټولو نه خیرخوا خلک څوک دي د ملک د حفاظت دپاره هغه به ورته وایي دا عالمان دا قاریان دا مجاهدین زموږ د ملک خیرخوا دي ولې وایي چې موږ سر ورکو دوی زموږ نه مخکې سر ورکوي دا نور خو تښتي څوک فرانس ته وتښتي څوک کوریا ته وتښتېږي څوک امریکې ته وتښتي همدغه مولیان دا قاریان او دا فوجیان غریبانان بې پاتې نور خو بل ځان له سوړه ګوري چې په کوم سوړه دن نه شو په دې باندې ځان پوهېږئ عزتمندو هسې په دغه غفلت کې وخت مه تېروئ د خپل ملک بېعزتي مه کوئ یو ځای کې ها فوج نه کومه غلط کار وشي غلط خبر وشي سړی سره اختلاف لرلی شي خو یو دایره کې دننه کنزل ردې بدې دا صحیح نه دي د دې وجې نه عزتمندو دا د رمضان یو څو ورځې شپې دي شکست او زوال راځي زمونږ په ملک کې چا حکومت پوره کړی دی چا پوره حکومت نه دی کړی نو که دا ونه شو نو خو خیر دی که که ته وایې چې دا ښه سړی دی محنت شروع کا تحریک شروع کا او خلک ځان سره افراد برابروا او آینده الیکشن کې چې کوم دی ډېر ووټ ولا ورکه او پاسې کا چا منې کړی خو کنځلې مه کوه عزتمندو پټکو ته کنځلې مولیانو ته کنځلې بعضې کسان دومره په سیاست کې مخکې شي یو اوس پکې لیکلي دي که ما ته فلانې او کمران ووایي چې کافر شه او اسلام پرېږده او اسلام هم وله پرېږدم دا څه شی شو یو پکې لیکلي کې وایي چې زما مور ما ته وایي چې زما دا مور دی راله په نکاح راکوي زه له خپله مور هم په نکاح ورکوم دا څه شی شو دا خو که یو مولا هم درته وایي داسې کار مه کوه لیډر څه ته وایي لیډر خو په پاکستان کې په څلوره نه میلاویږي او تم یو پارټي جوړولی شي راشه بل ورځ کاغذونه جمع کړه ستا به هم پارټي دا خو څه خبره نه ده چې کوم ملک یو څیز په دوانې باندې میلاویږي د هغې لپاره خپل ایمان مه خرابوه زموږ ملکي لیډران د پیسو دپاره مخکې ځي نور ملکونو کې لیډران ډېر نه وي ووټونه ډېر نه وي ولې هغوی تنخوا کمه ده هغوی څه کې او هلته ته کرپشن نه شي کولی دلته خو ټول کرپشن دی ځکه مخکې ځي بعضې کس وایي دا ښه دی فلانې ښه دی دغه ځي ته چې ورسي دا ټول غله کېږي دومره خزانه او دومره څیزونه چې تا ته میلو شي او ته ښه سړی ځان ته ځکه وایې تاسې لیدلي نه دي دې وجې نه عزتمندو د دې بېایمانه خلکو دپاره خپل ایمان مه خرابوئ دا ټول ناست دي بله ورځ چې کله دا ګوره ووټینګ کېدو هم د دې دواړو پارټو کسان هلته په اسمبلۍ کې یو بل سره ناستو خبرې کولې ښه مزېدار یو بل سره خندل او چې ودرېږي بیا کنځل کوي ولې کنځل کوي عزتمندو یو بل ته په کنځلو خو څوک مخکې کېدی نه شي او که په کنځلو ته مخکې کېدی شي موږ درته وته 1 نمبر یې زه بس خبره ختمه تا وګټله دې وجې نه زموږ په دې باندې روژه خرابېږي کم از کم دا د روژې وخت دی نو په روژه کې خو چې کم دی یو بل سره ګزاره کوئ دویم عزتمندو